نو ګوره تاسو اکثر به اورېدلي ودونه وایي په دې میاشت کې ودونه مه کوئ، دا مې اورېدلي که نه؟ دې میاشت کې یادوي که نه؟ دا ولې مه کوئ؟ دې کې څه چل دی هلکه؟ څنګه دا ټولې میاشتې دي، دا میاشت هم د الله رب العزت د طرف نه دا بهترینه میاشت ده، خو غالبا د مسلمانان په دې میاشت کې چې دا ودونه نه کوي، نو زما په خیال کې یو وجه ده، او هغه وجه دا ده چې دوی د بعضې احکاماتو ډېر خیال ساتي، د بعضې خبرو ډېر خیال ساتي، د هغې ډېر احترام کوي. لکه د روژې ډېر احترام کوي، فرض مونځ نه کوي خو روژه نیسي دا کار مونږ کې شته که نه؟ مونځ د ورځې 5 ټایمه فرض دی، هغه نه کوي، روژې نیولي کروڑ روپۍ وله ورکوي، روژه ماته که نه ماتوي. او که دې ورته وي چې هلکه دا مونځ هم کو د الله بنده دا خو د هغې نه غټ حکم دی، خو دا اهمیت دی په دې زړه کې د مسلمانانو پروت دی. دغه شان د دې محرم یا سفره د دې میاشتو هم د دوی په دې زړه کې څه دی؟ یو عزت پروت دی. او خاص کر بیا دا ټنګ ټکور دا پروګرامونه شو، دا ډولکی باجې شوې، نو دا اکثر دوی چې کوم دی په ودونو کې وایي، او چونکې دلته خو د دوی په زړه کې د محرم هغه احترام پروت دی خیال هم کړی دی که نه؟ نو بیا په دوی باندې دغه څیز بندېږي. ته به وایې چې ګینې په دې نورو میاشتو کې دوی ته اجازت دی، صرف په دې محرم کې پیسه دی بندیز دی که نه؟ او بیا ورته اجازت میلاو چې اوس پرې راباندې کوي که نه؟ دا شیطاني اله ده او سم یې ووښئ. بیا څه وایي دا شیطاني اله ده او سم پرې راباندې کوي او سم یې ووښئ که نه؟ نو دا یو د مسلمانانو په زړه کې د احترام یو جذبه پرته د هغې وجې دوی دا وایي چې یاره دا واده د دې نه یا مخکې واړو یا وروستو کو، چې که ډولکي مولکي وو چې ډېر ګناهګار نه شو، ګناهګار خو هسې که نه؟ خو دې وجې نه دا ودونه په دې میاشت کې بد ګڼل یا منحوس ګڼل د سره د شریعت هیڅ تعلق نشته.